بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ نور اتلسم سپارہ یولسم نمبر آیت. دیت کریمن مخی سلور قوانین آغی ذکر کړل د پاره د دفع د فحشا او د بے حیاي د ختمولو د پاره. اخیرنی قانون پاغی کی آغا داو چې د ښځې او د خاوند په منځ کې داسې وران راشي چې خاوند هغه په ښځه باندې بدنامه ولګوي، نو د هغې طریقې کار یې ذکر کو او د هغې نه مخکې دریم قانون یې ذکر کړ که چا په چا باندې بدنامه ولګوله او سلور گواهان ورسره نشته نو دله به اتیا دورې ورکې. یو عام خلقی په عام انسان باندې که بدنامه ولګي نو هغه هم ښه خبره نه ده، بده خبره یي، د هغه عزت پې باندې خرابېږي. او دویم بیا چې کله بدنامه هغه په ښځه باندې ولګي او دا بدنامه د خاوند د طرف نه وي، نو دا د هغې نه هم لږ اوچته شي، بیا د دې نقصان د هغې نه هم لږ زیات شي، نو د هغې قانون یې ځان له ذکر کو. خو بیا چې کله بدنامه په یو اوچت شخصیت باندې ولګي چې د هغې مثال بیبي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه د مؤمنانو موري او په هغې باندې یو سړی بدنامه ولګوي، نو د هغې دپاره ضرور جدا قانون پکار دی. د هغې وجه دا ده چې د هغې شان بیا ډېر اوچت دی او په دې کې یو نښه دا هم ده او یو اشاره دا هم ده چې ګورې خیال کوئ د پیغمبر په بیبي باندې بدنامه او تهمت لګېدی شي، نو که په نن سبا دور کې یو سړی د دین کار کوي نو هغه د دې ته هم ځان تیار وساتي، په ده به دا بدنامه هم لګي، دې نه هم بچ کېدل نشته. نو په عایشه رضی الله تعالی عنها باندې بدنامه لګېدلې وه، د هغې چې دی نو دپاره د شپږویشتم آیته پورې بیان کوي، زورنې منافقانو ته ورکوي او مسلمانانو ته هم، ځکه بدنامه د منافقانو د طرف نه لګېدلې وه او مسلمانان دا دوه ډلې شوي یو بلکې درې ډلې شوي. یو ډله هغه وه چې هغې هم په تهمت کې حصه اخیستی وه، یو درې کسان. دویمه ډله هغه وه چې هغې خاموش پاتې شوي او درېیمه ډله هغه وه چې هغې به رد کړه او هغې ویې نه د پیغمبر بیبي پاکه ده او په هغې باندې دا بدنامه لګېدلی، د دې حقیقت نشته. په دې ایتونو کې به الله تعالی زورنې منافقانو له هم ورکوي، هغه مؤمنانو له چې هغې په دې کې حصه اخیستې وه د ناپوهتیا د وجې نه، هغوی له به هم ورکوي، او چې دا کم چپ پاتې شوي دي نو دوی له به هم ورکوي. صرف به هغه خلک پاتې کېږي چې کومو خلکو هغه رد کړی دی. دې نه یو خبره معلومیږي، هغه دا چې په صحابو پسې یو کس راپاسي او په هغې پسې خبرې کوي، بدې ردې وایي، نو هلته چپ پاتې کېدل هم ګناه ده. که چپ پاتې شي نو هم بچ نه پاتې کېږي، زورنه به ته د قرآن راځي او د الله تعالی د طرف نه به راځي. په هغه ځای کې به ژبه کلاوې او په هغه خلکو باندې به رد کې چې کوم په صحابو باندې لعنتان وي، په هغې باندې بد رد وي. لکه نن سبا زمونږ په دې علاقو کې او په دې ملکونو کې دا شی چې نو عام دی، مخکې نه خو د میډیا سره اوس لږ راښکاره شو. نو عایشه رضی الله تعالی عنها باندې بدنامه ولګېده او هغه داسې وه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې هغه هرې بیبي له خپل نمبر مقرر کړی و، هرې بیبي له لازم پې باندې نه وه خو بیا هم د هغې دپاره نمبر مقرر کړی و. عام مسلمانان چې دي هغې چې د یوې نه زیاتې ښځې وکړي نو په هغې کې یو بیا نمبر کوي او که نمبر یې ونه کړ نو د هغې به سزا بیا میلاوي. برابر انصاف به کوي.
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا ضروری نه و، خو هغه بیا هم نمبر کو. دویمه دا ده چې دا ګڼې ښځې چې نو په هغې کې نمبر دی، خو نمبر په هغه صورت کې دی چې سړی په کلي کې اوسېږي. چې په کلي کې نی او په سفر باندې ځي نو بیا د ده خوښه ده چې کومه ښځه ځان سره بوځي. د هغې وجه دا ده د انسانانو کې فرق وي. بعض انسان هغه داسې چې خدمت کوي او خدمت ډېر په ښه انداز باندې کوي او د خاوند د کار وخت پیژني چې په دې وخت کې دته د دې ضرورت دی. نو په سفر کې خو داسې کس پکار وي چې تاله خدمت وکړي. چې اوس داسې کس وي در سره چې هغه ستانه خدمت غواړو نه به سفر کې به تاله څه فایده درکړي. نو په سفر کې دغه شرط نه دی، خو البته علما وایي چې د دې ګڼو ښځو د دلجویۍ دپاره قراندازي کوکي او دې په قراندازۍ کې چې د چا نوم روزي نو هغه ځان سره بوځي نو بهتره ده، که ونه کړي نو ګناهګار نه دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه طریقه وکړه، قراندازي وکړه. په هغې کې د عایشه رضی الله تعالی عنها نوم راووته او نبی علیه السلام هغه د ځان سره روانه کړه په سفر باندې. کله چې دی لاړل واقعه داسې وشوه چې یو ځای کې دی دمه وکړه، مخامې ټیم و هغې کې دمه وکړه او چې دمه وکړه نو بیا دی تلل. خو دغه تلو نه لږ غوندې مخکې عایشه رضی الله تعالی عنها لاړه، خپل حاجت یې پوره کو، تقاضی وه، واپس دا راورسېدله. دلته اعلان وشو چې دغه ځي، قافله ځي، واپس دا راورسېدله. خو چې ویې کتل غاړې ته نو په غاړه کې د دې یو هار و، مور ورله کړی و، هار د دې نه شلېدلی و او هغه چې نو امره یې پرېوتې وې. نو دا لاړه وایي زه به زر زر دا راغونډ کړم، قافله چې روانېږي دا خو ټیم اخلي. چې د هغې پسې لاړه او هغې راغونډه او واپس راله نو قافله تلې وه. او هغه داسې وه چې دی به کیجاوه وه، ای ته به ګیر چاپېره پردې را ځوړندې وې. نو کسان به راغله کیجاوه به یې اوچته کړه او په اوښ باندې به یې کېښودله. نو کسان راغلي دي پردې راښکته وې، د هغې خیال دا و چې عایشه رضی الله تعالی عنها په دې کې ناسته ده، بس هغې کیجاوه اوچته کړې ده او په اوښ باندې یې ښودې ده. د وزن پته هم نه ده لګېدلې. د هغې وجه دا وه چې هغه دور کې زنانه هغه ډېرې غټې هم نه وې، خوراکونه داسې نو. او بله دا هم وه چې عایشه رضی الله تعالی عنها کم عمره هم وه، نو دې د وزن پته ونه لګېدله. هغې کیجاوه کېښودله په اوښ باندې او روان شو. دلته چې نو عایشه رضی الله تعالی عنها راله میدان خالي پروت دی. دې سوچ وکړه که اوس زه دې پسې ځمه نو مخکې خو به دې ته پته لګي چې هغه نشته، نو دې به ما پسې ګرځي. نو چې دی ما پسې ګرځي چېرته زه په بله لار تلم، دی په بله راشي، نقصان به پیدا شي. زه هم په دې ځای باندې کښېنم چې دې ته پته ولګي نو واپس به ما پسې هم دلته راځي. طریقه دا ده چې کله ملګرو سره روان شي او په یو ځای کې د دمه وکړه، هغوی تا نه ورک شو او ته چې نه هلته ایسار شو نو پاک قضې ایسار شه. نن سبا خو د موبایلو دور دی، خو که دغه شی نشته نو پاک قضې باندې ایسار شه، هلته کښېنه، خوځه را خوځه مه. د هغې وجه دا ده که ته د هغه ځای نه وخوځې نو رابطه خو تا سره کېږي نه، نو چې نه کېږي هغوی به پسې هلته یو ځای کې ګرځي، ته به بل ځای کې ناستې، لارې به بدلې شوي، مشکلات به نور هم زیات شي. عایشه رضی الله تعالی عنها هغه چې نو په خپل ځای باندې کېناسته. د نبی علیه السلام طریقه به دا وه چې دوی به کله تلل نو یو کس یا دوه کسه دا به قافلې پسې شاته پرېښي وو، هغه قافلې پسې شاته راتلل او هغوی به کتل که د قافلې نه څه پاتې شوي دي نو هغه به ځان سره راوچت کړل او هغه به یې واغستل. په هغې کې صفوان بن معطل رضی الله تعالی عنه په دقه قافله کې نبی علیه السلام مقرر کړی. صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه چې راغی نو د پردې نه مخکې عایشه رضی الله تعالی عنها لیدلې وه. چې راغی ویې کتل چې دا خو عایشه رضی الله تعالی عنها ده، نو مخې سره یې وی انا لله و انا الیه راجعون. او چې دی وویل نو په دې سره عایشه رضی الله تعالی عنها را بیداره شوه. مخکې څه وشو انشاءالله سبا به وایو.